أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين صدقت يا رب العالمين. مخکې دیدا وی چې الګه چې کله به مالداري ودرېدي او خدای پاک به پې احسانات وکړو نو په هغې کې به د فخر په طور او خلکو ته د سپکوالي په طور ووي چې خدای پاک زما عزت به اکرام وکړو او کم خلک چې هغه داسې خلک وو چې غربت به پرې رایي نو به خدای پاک زما اهانت وکړو. نو الله رب العزت فرمایي کلا بالکل داسې نه ده، دا خبره داسې نه ده، دا معیار د عزت او د ذلت دا په مالدارۍ او په غریبۍ نه دی. پرونه خبره وکړه ادمیت څه په دولت نه دی، رحمان عبود که جوړ شي د سرو زرو انسان نه دی. نو الله رب العزت هم فرمایي وایي داسې خبره ده چې دا مالدارۍ او د غریبۍ باندې چې دی د کامیابۍ دارومدار نه دی، بلکې بنیادی خبره داسې ده چې تاسو په دنیا کې استوګن خو یې وخت تېروئ، دا خو غواړئ چې خدای پاک مال راکړي او زما اکرام او عزت وشي، ما ته نعمتونه میلو شي، خو تاسو خپله څه کوئ؟ الله وایي الله وایي خپله څه کوئ؟ الله وایي کلا بالکل داسې نه ده، بل لا تکرمون الیتیمه، بلکې تاسو اکرام نه کوئ د یتیم. اوس دا یو نه وي چې بل لا تطعمون الیتیمه، تاسو روټۍ نه ورکوئ یتیم ته، داسې ونه وي. څنګه وي؟ بل لا تکرمون الیتیم، بلکې تاسو اکرام نه کوئ د یتیم. نو یتیم له صرف روټۍ ورکول دا د هغه حق نه دی، بلکې یتیم له چې دی د هغه د ژوند ضروریات پوره کول. څنګه ستا بچي تعلیم حاصل دی، که شان د هغه بچي ته هم حق حاصل دی، څه ناسې امداد ورسره وکړه چې د هغه بچي یو کس سوال کوي نو چې د هغه بچي داسې ونه ده چې هم سوال کوي، نه چې بچي ښه جوړ شي، د مستقبل د هغه ښه جوړ شي. لکه شان په نورو اړخونو سره د دې وجې عبیدالله سندي رحمه الله فرمایي هغې وایي چې د زکاتو د دې څیزونو نه اصل معیار دا نه دی، اصل وجه دا نه ده چې تاسو خیرات وکړئ نو دې مطلب دا دی چې بس یو ټیم یا دیګ پوخ کا یا یو څه یا بل څه، دا نه دی، دا معیار نه دی، بلکې معیار دا دی چې ته دا غریب بچي ځان سره چې دی هغه برابر کړي. یو دیګ به ته پخې مثال په طور 15,000 به 10,000 8,000 به ورکړې، دغه پیسې ته راواله او دا چېرته یتیم بچي له ورکړه، د هغه پرې ډېره ګزاره وشي. او خیرات هم دا نه ګورې کوه، د دې ځان له خپل اثرات دي، د دې ځان له خپل اثرات دي. خو لیکن درته ویم او بیا دکه شان دغه پیسې څوک به بیمار وي هغه لی ورکړي، یا تا به د چا حق لاندې کړي او 8,000 که دې پکې ورکړې نو بیا به ډېر ښه وشي. نو هغه پتا لازم دی او خیرات پتا لازم نه دی. نه یسألونک عن الانفال، نفل څیز دی، نفل خو زیاتي ته ویل دي، نفل خو که ته کې وکړه که نه کې مه کوه، او فرض مونځ چې ورباندې کم پاتې دی لازم دی به لازمي کې هغې ته شروع واچوه د ورځې کوه. خیرات پتا لازمي نه که کې وکړه که نه کې مه کوه، خو کم زکاتونه در باندې پاتې د بل حق هغه پتا لازمي د هغې حق د هغې لومبې فکر وکړه. نو د دې وجې الله وایي بل لا کلا بل لا تکرمون، هرگز داسې نه ده، خبره داسې نه بل لا تکرمون الیتیم، بلکې تاسو اکرام نه کوئ د یتیم. بل الله وایي ولا تحاضون، او ترغیب نه ورکوئ، تیزي نه ورکوئ لا طعام المسکین، په طعام د محتاجو باندې. محتاجه چې کم کسان دي هغې له په طعام ورکولو باندې تاسو چې ترغیب نه ورکوئ خلکو ته. خلکو ته دا نه وایي چې محتاجو ته طعام ورکړي، حالانکې ویل پکار دي، دعوت ورکول پکار دي. وتأکلون التراث، الله رب العزت فرمایي او تاسو خورئ مال. تراث اصل کې د میراث مال ته ویلی شي، چې میراث سره خاص کړي نو الله وایي وتأکلون التراث، او تاسو خورئ مال د مړو اکلا لما، په بې پروایۍ سره، ډېر په بې پروایۍ سره. هلکه حالان کې یو انسان وفات شو نو د هر څه نه مخکې خو د هغه د قرض د کفن د دې بندوبست پکار دی
پس د هغې چې دی د هغه که څه وصیت وي په درېیمه حصه کې د هغې بندوبست دی. پس د هغې بیا د هغې تقسیم دی. بیا ته د خپل نر بچی پلار دی وفات شوی دی، ته د نر بچی شو ټوله حصه د خیرات کا، ونه چې دې کې د کم کم کس حصه ده هغه خیرات نه غواړي یا د نابالغو به پکې سي، بس ټول ته د اجتماعي مال نه نښتې دا ته ثواب ګټې که ګناه ګټې تپوس دې کړی. او که عام مال سره بیا کې نو وتأکلون تراثا، او تاسو خورئ حق د غیر، د بل چا حق خورئ هغه درته اړو سختکاري نه الله وایي. وتأکلون تراثا، او تاسو خورئ حق د غیر اکلا لما، په خوراک کثیر سره، په ډیر خوراک سره، په ارامو چې څوک خوند والي نو په لس چې والي نو بیا سبا شل ارام را پیدا کړي. بیا الله فرمایي وتحبون المال، او تاسو محبت ساتئ د مال سره، حبا جما، محبت کثیر، ډیر محبت ساتئ د مال سره. نو مال سره محبت منع نه دی، مال سره محبت منع نه دی، خو دا مال چې تا د محبت د غیر الله تابع وګرځي، د دین نه د خلاف وګرځي، دا منع دی. ورنه مال ته خیر هم ویلی شوي دی، قرآن کې ورته ویل شوي ښه ده ښه ده دا دنیا چې توښه ده د عقوبه. چې دغه مال در سره وي ته به زکات هم ورکې، ته به خیرات هم ورکې، ته به حج لم ځې، ته به مجاهد فی سبیل الله لم ورکې، ته به جومات هم جوړې، ته به مدرسه کې هم ورکې، ته به کتاب هم والې، ته به قرآن هم هغه مال خو کېدای شي دا ټوله دنیا به دې هم خپلې که دغه مال در سره، او که مال در سره نه نو خو کېدای شي خپل زوی دې هم دشمن وایي وایي بابا مونږ له دې څه کړي هېڅ دې هم نه دي کړي. نو خبره داسې ده الله وایي چې تاسو محبت ساتئ د دنیا سره، په دې معنی چې تاسو آخرت تېره کړی دی، او د یتیم او د دغه حق پکې نه ساتئ. ای الله وایي کلا، داسې نه ده، نه ده پکار داسې، اذا په هغه وخت کې دکت الارض چې جړک ورکړي شي د ځمکې لره، وجنګولی شي، ای دا ځمکه دکن دکا په جړک ورکولو سره، په جړک ورکولو سره. یا کلا هرگز داسې نه ده، بالکل داسې نه ده پکار، اذا په هغه وخت کې دکت الارض چې همواره کړي شي به ځمکه، دکن دکا په هوارولو کاملو سره، پوره به هواره شي، لوړه جوړه دا ټوله به پکې ختمه شي. الله بل ځای مخکې تېر شي فلا ترى فیها عوجا ولا، بس تو په دې کې بیا لوړه جوړه شي بالکل صفا هموار میدان. الله وی وجاء ربک، دا اوس د قیامت علامې دی، قیامت دی بلکې وجاء ربک، او رابشي رب ستا، والملک، او فرشتې، صفا صفا، کتار کتار، یا صافین، نو دا بس راشي کتار، یا بله معنی وکړه دا مجیت د الله رب العزت دا مجاز واخله، راتګ د الله معنی داسې وکړه وجاء ربک، او رابشي عذاب د رب ستا، والملک، او فرشتې، صفا صفا، کتار کتار، صف صف، یا بله معنی وکړه وجاء ربک، او راتګ به وکړي، بس هغه پرېږده، وجاء ربک، او داسې ووایه چې رابشي هغه حکم د رب ستا، والملک، او فرشتې، صفا صفا، صف صف. خو ښه معنی دا ده چې بس الله رب العزت به راشي، خو مشابهت به نه ورکوي، کما یلیکو بشانه، چې څنګه د الله شان لایق دی، د الله تګ راتګ، د الله گفتار، د الله کتل، د الله اورېدل، د دې موږ هېڅ دغه نه شو ورکولی، بس کما یلیکو بشانه چې څه د الله شان لایق دی. نو داسې به وجاء ربک، او رابشي رب ستا، والملک، او فرشتې، صفا صفا، کتار کتار. بیا الله فرمایي وجیه، او رابه وستلی شي، یومئذ په دغه ورځ باندې، بجهنم، ای جهنم لره، یومئذ په دغه ورځ باندې، یتذکر الانسان، نو را یاد بشي د انسان ته، یا نصیحت به حاصلول غواړي دا انسان، یا یؤمن، ایمان به راوړل غواړي دغه انسان، وانا لهم الذکرا، او څه فایده به وي په دغه ورځ باندې د ده د نصیحت قبلولو، په دغه ورځ چې دوی نصیحت قبلوي نو پیدا څه ده بیا، په دغه ورځ بیا نصیحت کار نه ورکوي. الله رب العزت فرمایي
بل زم الله رب العزت فرمای وی دی بو یا لیتنا نرد فنعمل غیر الذي كنا نعمل خدایا پاکه کاش واپس میکړي دنیا ته چې یو عمل کوم بل سو ایمان راوړم او دا غي سره راته کوم الکه ویزه د ختمه شوی ده او بالکل جهان دی بدل شوی دی الله رب العزت فرمای اوس د سره چې جهان بدل شو بلکې اته چې کوم ملک ته الله ویتلی کوم دنیا ته تلغه دنیا مم د الله روانه کړی دا کیسه مې د الله ختمه کړی دوباره تک نشته بس یا جنت او یا جهنم الله دې جنت والا جوړ کړي نو د دې وجه تیاری پکار دی الله وی وجیه یوم الدین او را به وستری شنو د جهنم به ګوره پراکا غلو را وستری حدیث کې راځي وی د جهنم او یا زر واګی دي او یا زر زنجیر به ورتا چولی او یا زر فرشتي به راخي تاسو یو فرشتي سونه طاقت او یا زر فرشتي به جهنم راخي او پلان دی باندې وی 3000 کال دا لاندې دی خدوم رجاور دی حساب لګا الله هم دو ساتي او بیا د جهنم طبقات د یو باره کې تاسو ویلو ما د تمخ کې تذکرہ کړی و چې او یا زره کال مخ کې کانه په خودلی شو غو نه پس چې دی ویخت ورسي دا طبقات دی بیا خو اسی جهنم 3000 کال په لاندې الله هم دې بچ وجیه یوم الدین دلته څوک د کوټې نه راو بغوانو بیا یې سال وجیه یوم الدین او را به وستلی شي په دغه ورځ باندې جهنم یوم الدین په دغه ورځ باندې یتذکر الانسان نصیحت به قبلوي دا انسان حاصله ول غواړي دا انسان وان لهم الذکر او څه فائدہ به په دغه ورځ دی لره د نصیحت یقول نو وای بدی یا لیتنی دا انسان به وی ای افسوس ته مالرا قدمتو چړوان دی ملي غلی وی له حیاتی د همیشه زندګی د پر چې عمل میړوان دی لګلی وی د همیشه ژوند د پر ای انسان دی کمی کوتاهی در چانه کیږي او چې تیر عمل لا نس ګناهونه شوی چې الله ته معافي وغواړو چې خدایا پاکه تا ته معافي ده سو وای خدایا تا نه معافي غواړم خدایا تراته بخنه وکړو الله رب العزت ګور زموږ د توبې انتظار کوي الله د توبې انتظار کوي دا درته پته نه لګي چې په دې توبه باندې کې دې شستا بیړه پار شي او د مرګ جو نسبت نه لګي د شپې وفات شي سبا چاته روانې گاډي جنگي وفات شي سبا چرته چې د کور ملاسي وفات شي د بچو سره په کټ کې ناسي هیڅ پته نه لګي د ژوند او چې توبه دی وباسله نو بستیر ګناهونه درته حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله معاف کړي نو د دې وجه یقول یا لیتنی وبوای چې افسوس ته مال را قدمت لحیاتی چړوان دې ملي غلې وي د ځان د پاره اے عمل میکړې وی روان دې ملي غلې وی لحیاتی د همیشه ژوند زما د پاره فیوم اذن فدغ ورځ باندې الله فرمای لا يعذب عذاب نور کوي عذابه د عذاب د الله تعالی پشان احد حسو الک په دغه ورځ باندې به د الله د عذاب پشان څوک عذاب نشي ورکولی عذاب به څوک ورکوي الله رب العزت نو ته وایه په ایمان بیا بسې نو الله هم دې ته بچ کړي ولا یوثق او تړل به نه کوي څوک وساقه پشان د تړلو د الله تعالی احد هیڅوک پکړ د الله ډیر سخت د الله پشان د نسلو تړل دا بل څوک نشي کولی اے الله فرمای چې دا خو د جهنميانو حالت دی او کته نیک وی نو الله تاسو ویلو چې په دغه ورځ باندې به روح ته ویلی شي روح به د جسم سر ملو شي الله بو یا ایتها النفس المطمئنه اے هغه نفس چې مطمئنه کم نفس مطمئنه چې اطمینان والي هغه نفس چې هغه باندې د نیکي اړخ دا غالب وي هغه نفس چې هغه نیکي کې ډېر روحانیت زیات وي او حیوانیت کم وي نو اے هغه نفس چې مطمئنه ارجعي واپس شه الی ربک چاته رب جانب ته راضیه چې خوشالي دن کی مرضیه او سشي خوشاله بکړي شي خوشالي دن کی او سبیا خوشاله بکړي شي فدخولي یا داسې وای راضیه چې تا خوشاله کړی دی الله رب العزت په خپل عمل سره الله به خوشال کی په جنت سره الله به خوشال کی په سره په جنت سره الله دې را نصیب کی الله فرمای فدخولي بس داخل شه فی عبادی په بندگانو زما کی
ولې بنده کافر د الله بنده نه دی؟ کافر د الله بنده دی که نه دی؟ دی خو دلته الله مراد دی فدخلی فی عبادی. وکاکا کو جماعت کې بناسوي بجلی تلی وا د قرآن تلاوت ته بناسوي سخته به دې لږه تېروله ترجمې ته بناسوي اگر چې ډېر ګناهګار وي هغې کې به یو خبره داسې شوي زه به هم کمزور یم په عمل ته به هم کمزور یې کیدای شي یو کس تا ته به پته نه هغه ته به الله د ګناهونو بخښنه کړې وه هغه به په یو خبره امین ویلي یو کس به درود شریف ویلي یو کس به ډېر په اخلاص سره ناست و زو ته به کیدای شي نه یو کس به ډېر مخلص و زو ته کیدای شي هغه شان نه یو کس به ډېر تقواداري کیدای شي زو ته به نه خو ظاهر ته صرف ګورو که نه نو خبره داسې ده الله به وایي چې د هغې د وجې مې تا ته هم بخښنه کړې ده ته قرآن ته ناست وې تا ته مې هم بخښنه کړې ده ته هسې دې مجلس ته راغلی وې تا ته مې هم بخښنه کړې ده په هر حالت کې بس تا د دې سره هغه خدمت ته کړو تا د دې سره ناسته کړې وه تا د دې سره ولاړه کړې وه الله وایي فدخلي فی عبادي بس زما په خاصو بندګانو کې شامل شه بس کې په خاصو بندګانو کې بس کې شامل شه په خاصو بندګانو کې الله دې پکې موږ راولي ښه او الله دې زموږ دا خدمت د دین دپاره وګرځوي او الله دې راکې اخلاص او للهیت پیدا کړي ودخلي جنتي او الله به وایي داخل شه زما جنت ودخلي او داخل شه زما طرف ته جنتی زما جنت ته الله بس وایي زما جنت ته داخل شه الله دې را نصیب کړي الله فرمایي کلا هرگز داسې نه ده بالکل داسې نه ده بل لا تکرمون الیتیم بلکې تاسو اکرام نه کوئ د یتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین او تیزی نه ورکوئ په طعام د محتاجینو باندې وتأکلون التراث او تاسو خورئ مال د غیر د بل چا لره د غیر لره اکل لما په ډېر خوراک سره په خوراکي کثیره سره وتحبون المال محبت ساتي د مال سره حبا جما محبت کثیر ډېر محبت کلا داسې نه ده پکار اذا دکت الارض دکن دکا هر کله چې زمین ځمکه همواره شي په هموارولو سره وجاء ربک او راته وکړي رب ستا والملک او فرشتې صفا صفا صف صف وجیه یومئذ او را به وستلی شي په دغه ورځ بجهنم جهنم لره یومئذ په دغه ورځ باندې یتذکر الانسان نصیحت به قبلول غواړي دا انسان وانا لهم الذکر او څه فایده به ورکوي دي ته دا نصیحت قبلول یا څه فایده وي دوی دپاره په دغه نصیحت کې یقول وای بدی یا لیتنی و افسوس دی په ما باندې قدمت چې ځان نه مې وړاندې لیږلی وي څه عمل لحیاتي د همیشه ژوند زما دپاره نو په یومئذ په دغه ورځ باندې لا یعذب عذاب به نه ورکوي عذابه عذاب د الله تعالی بشن احد هیڅوک ولا یوثق ونه به تړل کولی شي ونه به تړل کوي وثاق او په شان د تړلو د الله تعالی احد هیڅوک یا ایتها النفس المطمئنه ای هغه نفس مطمئنه اطمینان والا ارجعی واپس شه الى ربک رب جانب تراضیتا په داسې حالت کې چې خوشحالېدونکي وی مرضیه او خوشحاله کړی شوي وی او خوشحاله به کړی شي فدخلی بس داخل شه فی عبادی په بندگانو زما خالصو کې خالص زما په بندگانو کې ودخلی جنتی او داخل شه جنت زما ته الله رب العزت موږ ټولو ته نصیب کړي